الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرسلين به قال حدثنا يسمع يا سيدي وقال قال مالك يا يزيد على المبشر عن زيد بن خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عليه قال عائشة نبی اسلام ویلي چې د تعریف په بدلی د عفاف د هغه لوخي ته ویل کېږي چې دا کوم شی دا پیدا کړي دا په کوم کیوي سرمنوي نن سبا پی کی و غیره د دې تعریف دارو اندارنګه وکا هغه مزي ته ویل کېږي چې د خپل په کوم باندې تړل کېږي چې دا شی وي چې هغه خپل تړل کېږي بوري وي غیري نو مشکل واقعي ترلکی دې تعریف ثم عرفها سنتن بتعریف یو کالو فإن جاء صاحبها كمالك راغ وإلا فشان بها كمالك راغ نو ډیر خري کني وإلا فشان بها بیا پیغمبر علیہ السلام نے تقوس هغه د دواله غنم دا نبی رسول الله نور قال له قول اخي قول زيد لا يثار او رياض الشرم نو معنا دا پیغمبر علیہ السلام هغه ورته ویلي چې د دې حفاظت دا کوا یو کا تعریف وکړي خدا شرط وکړي چې دا ډیر مال لک مال نوي کچې تلکوي نو ته په یې کې په دې باندې چې دې مالک دې مودین آباد چې ما تعریف په طلب نه کوي نو بیا پروا نشته دې نه بعد تعریف دا همدارنګه د هغه صورت کې چې توې کدا مالک پیدا شور وکم کني دي هوا او کستا اراده د تملیک نه ده بلکې اراده د حفظ ده نو بعض علماء چې بیا تعریف وو د کاغذ څخه خبرې کې زما د اعمال چا وخت چې دا غټاګه د معلومات شته او بعض وینا تعریف نه کې نو کلک شی وی حقیر وی نو یا دا وی چې تعریف دی وجه نه کې سړی خپل اعلان کوي چې ما نه شی ما ته پته ولګي شی وګورم نو بیا تاسو د دې جواز شته او کلک شی وی نو دومره وخت تعریف وکړه ګمان دا وی چې دې نه ما دا سړی سره وینا نن سبا لتر په شل په 500 په دې پیدا کړی نو دا څوک نه اعلان کوي او نو ورته چیزې نو ګوري او نه اعلان نه کوي نه چوکونو اعلان کوي نه دا ضرورت ته بازار اعلان کوي چې دا پیسې پیدا کړی کډیر روپی وی هغه نه بعد به باید دار نو دا پیدا نو معنا دا که صاحب راغ نبی رسول الله ورېکا تني کا پشانو کا دا جایز دې تملک هغه داو چې دې ملکیت وتا دا جایز نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګړي دې کې معنا دا ده چې ته باید دالې د دې دولت الغنم معنا دا ده د دې اخر دا جایز دی دا راول ذکر دا د شرم خریش ګدل دې پیریش نو دا خوري چې خوري نو هغه یا ستاره یا ورو یا نیولې قال فضالت الابل نو قال نبی رسول الله معنا کولا تا او د دې اوخ د دې سن چې ته اوخم ځان سره ولې ځکه اوخ را وصلو ته ضرورت نشته ځکه پیغمبر علیه السلام وی چې دې اوخ سره اتفاق داشته ځکه اوخ وګوس کی یوي پورې هغه ځان سره ساتلې داشه معنا هغه قوی دی په دې باندې چې اوبو تلل شي اوبو داوس په یو ورځ وګوس کی لره ډکی او یو جمعه داسې ګرځي یا پیغمبر اسلام وی دې سره چې جنو خدام ورسره د دې موزیدي مزل باندې قوی دی مزل کولې شي او خپل چې جنو سفر کولې شي بیا باندې صحراګان چې جن هغه قطعي او اغزي نو معنا غیر او وصل توغو نشتره ترجل ما وتاكل شجر حتى يلقى رب واج مالک اغریش مالک ویشي او اغوی نو د دې حدیث نه دا معلومه شو د دې نه چې ته کچې ته اوخوي او داسې صحرا بیابان کې وي ته پیږي چې دا ورشوي نه ځای کېدلو خطر وي نو بیا اوخم دا ورش تی وی ته ګره دا بلاره پیدا نه یا دا صحرا بیابان دا دې کې رجل ته مریان او نو دا غټ لیوان دي چې یکدم ټول مجموعه وشي هغه اجتماعي ښکار کې نو دې ته ضرورت دي چې نو وجني و بخوري هغه نه بعد دا وړي شي او یې څو هغه نو ورستا بیا ته کولګي اعلان دا آیا قال يا اخي وقال ما تعالى قال حدثنا اسمع يا ابو بكر عليه قال ابن خالد حدثنا وقال حدثنا اسماعيل وابن جابر بن ابي قال ابن قاسم
مبعد عن ذكر خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فقال عليه وسلم ثم عليك وبكاء وعن حضرة المسجد يا بشار ورسولا فأتي إليه قال يا رسول الله تبارك وتعالى قال موسى فإننا نرجع أو لو في قول قال يا رسول الله فقال جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إشفاق وجدته أو استقر ثم قال مالك ولهما عن إذا قال ثم وحتى يلقى أرضا قال حدثني أبو طالب قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرني سفيان الثوري وقال ابن معقول بن حارث رواية أن الذي يأتي عبد الرحمن حدث قيادة الإسلام غير أنه ذهب قال تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أظن تعالى الله يومئذ وقال أمر من حديث بيان جابر قال مصدقا قال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأوفي قال حدثنا خالد بن معقل قال حدثني سليمان وابن بلال ما أبي عبد الرحمن يزيد قال المكاشف قال سيد وقال سمعت زيد بن خالد بن أبي رضي الله تعالى عنه أن يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا حديث إسماعيل بن جعفر بن أنه قال خفنا قوله ودليل وجميل وقال وقال قال قوله ثم علينا پیغمبر اسلام د غصې په حالت کې بیا فتوا دا حکم یو او تاسو پرونه ویل چې قاضي حاکم په حالت د غضب کې دا حکم کولای دانش دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت نبی صلی الله علیه وسلم د غصې په حالت کې په فتوا په حکم کې غلطيږي نه او دا حکم چې راغلی پیغمبر اسلام د غصې په حالت کې به حکم نه کوي دا خطاب د امت ته ذکر نبی صلی الله علیه وسلم په غضب حالت کې د خدای ویره پیغمبر اسلام باندې سبب په حکم دا صحیح نبی اسلام وهي قال حدثني عبد الله بن حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سليمان بن ابي سعيد عن عن يحيى بن ابراهيم عن يزيد مولى المغيثي انه كان يدعو بن خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بالوقت وقال عليك كلام وإقام رسول الله صلى يوم من المعنى ذلك دې کې ملکیت ثابت کیږي نه سړي ملکیت یې نه کته کیږي نه چې په زمانہ کې په هر وخت کې دارا غوړ دي شي مالک مگر قال مالك ولا هذا بينما كده او تقال ايضا لا تنصر اذا الله قال ما شاء الله ربنا بيننا يا كويتي قولتي وما حدثني ذات منصور قال حدثنا من الله قال حدثنا احمد بن مسعود قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعه عليه عن يزيد مولى المغيثي عن يزيد عن زيد بن خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجال ربيعه فغضب حتى يشكر وجدته وقت عليه في مدارا فإن جاء صاحب وأصحابه فيها فسعى وعدها وعددها وبكاء فيها وإلى غيرك وبه قال حدثني الرقية بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال حدثني فصحابه قال الذي يأخذ في بين زيد بن خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه المرسلين وقال عن حسنة سهيلة وقال قائم في عيسى تعاويك رسول الله من جاء وقال إليه وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أبو بكر بن النبي قال حدثنا زحاكم قال يا رجل وقال فإن يقتلك فاتها وإلى طائفك عيسى تعاويك أو يا والدها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن مالك ولم قال حدثنا رجل قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كويس قال سمعت زبيد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد سبحانه وتعالى رضي الله وجدت صوتا ساقته فقال لي دعه وقلت له ولكن وارث فإن جاء صاحب إلى أن تنتظري قال فبيت عليه ما قال رجعنا من غداتنا من عاداتنا تجرينا من حجة فاتحة المدينة فلكن مغير كعبي فأخذت بشان الصوت وبقوله ما فقال إني وجدت سيرة كيالية بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد أحد قال فلم تجد ما يعرف ثم قال عليك أحدا قال نجيك قال فلم تجد ما يعرف ثم عليك فقال عليك أحدا فلم تجد ما يعرف فقال فقال لا أو يا أو كلام إذا قال وإلا فاستمع إلى مسكن فتيا يا استمتع بها فرقيت بعد ذلك لما قال لا بذكر فتيا قال حول واحد نو ما تفتن لګي چې یو کار نبی صلی الله علیه وسلم کړی روایت مختلف راغلي اکثر روایتو کې دي یو کار دا راغلي بعض روایتو کې شک راغلي لا ادري نبی صلی الله علیه وسلم پته نه یو کار وی تدریک کوي بعض روایتو کې راځي عامین او ثلاثه دو یا درې کار او جمهور علما
هغه دې په مابین کې ترتیب داسې کوي چې دلته دا کوم شک او زیادت راغلی نو دا بدلې اصلي روایتو کې یو کال دا راغلی او یادار چې دا دوه کې دي یو روایت یو کال راغلی دا محمول دی اقل ماجوزی باندې کم هغه شی چې کافي دی یو کال او کوم کې درې کال راځي دا محمول دی په ورع او تقوا باندې زیادت فضیلت باندې نو سره دې تقوا کې دوه کال درې کال دی که یو سره نفس په شریعت حکم عملی کوي او بس یو کال نو دا راغلی شک او زیادت په ختم کې یو کال روایت کراغلی کته تقوا پر جاری کې زړه صبر نه کې دوه کال کې درې کال تاریخ کې شی ډیر دی او مال ډیر دی نو دا کولای شي قال حدثني ابو بكر بن سلام قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سويد اولها قال ما بين ما بين على فلا هذا وجدت قال وقتنا من فيها قولي فسنتاويا قال شو سمعت ما راحتين يقول عن واحد قال حدثنا ابو بن قال حدثنا جرير بن عامر قال حدثنا وكيل قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا في جريان سفيان قال حدثني محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن ربيع قال حدثنا عبد الله يعني نورا سيد يونس قال حدثني الله عن ابن قال حدثنا عمرو بن بشير ولا ينقل ذلك على الإسناد وحديث وروى في حديث الجميع ثلاثة أعمال إلا أحد ثلاثة في حديث آخر وثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي هريرة وعمر بن ثلاثة إنشاء وفي يوم في عددها وإنكارها ويعانيها وإنكارها فأعطي باقيات في رواية وكيل وإلا فهي سبيل مالك وفي رواية من غير وإلا فاستقبل بها وله قال حدثني أبو خالد ويوسف بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال عن زيد بن عبد الله بن الأسد أن سمع بن عبد الرحمن بن حاتم بن عبد الرحمن بن عثمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مستقيم حاتم وله قال حدثني أبو خالد ويوسف بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمع عمرو بن خالد عن بكير بن سلمة عن أنس بن ثابت الجيشاني عن زيد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابن عائشة وتحقيق حال الماشية بهذه الثمار بها وبه قال حدثنا يحيى بن أبي النبي قال مالك بن نافع النبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلفن أحد ما كتاب إلا بإذن يحب أحدكم أن تؤتى مشروبه إلى غير مشربي ثلاثة أو مشربا نو ذكر ذي أغا زيري داغي کې د دې طعام خوراک تاسو دنا دا پکې پټ کیږي او دا خدانه کوي نو دا پیغمبر علیه السلام دا تشریح د تاروی د دې په دې په غلام د کې د هغه شکر ورکړي چې هغه محفوظ پټ وي بچا کتاب په خزانه کې نو دا یې لکه څنګه دا هغه شی هغه څه دی غیر د اذن ناجایز نه دی نو امدارنګا د تاروی د دې جوړې دې لشل دی غیر د اذن نه دا ستاسو لپاره جایز دی نو هغه ترې شي او دا هغه خزانه ماته کې دیوال طعام خوراک تاسو شنو کې نو دا ته جایز دی نو دا جایز نه نو دې حدیث نه معلومه شو چې د غیر د اذن د ذکر مان او دا جایز نه دی هغه کې تصرف جایز نه دی هر شی وی کبیری د دینه ماشوا بل شی ته او ته محتاج دي کله یا مسل جایز نه دی تر ما سوا د مسترنا یو سره مستر د دولګي نه مکی ناغه بل شی پیدا نه ته طعام وغیرہ نو طعام د ضرورت لپاره کوي نو دا جایز دی دې عوض په مالک ته ورکړي نو دا جایز همدارنګه اگر دې چې دیو د پردیو او سره دې پوګې د ولګي نه مدد نشي کولای ملکی ایمان دې ناغه دالش کی ناغه لپاره کل دا جایز دی او دا روان لکه پیغمبر علیه السلام دا د مستر مبارک نو ما دې خلوی چې یو سره مستر او مجبور محتاج هغه مردار پیدا او یا د بل سړي طعام پیدا نو اوس وسکل دا مردار وخوري او کله سړي دا طعام دا وخوري نو سیدا د سړي طعام وخوري نو پرې هغه ته ورته نه یو دا ور او دومره اندازه وخوري چې څومره ست اندازه خپل مقصد او منزل ته دا ور که یو سړی مستر محتاج نوي نو کچېتا د ګړ بيزو خاون طرف نه دلالتن کې ځنی نو دیم ځای یا دا سړی پیږي چې مړه دې زر مال انت سو معنا د دې سلدانې میخري کدا یو می خما په خپل کې وښه بوله شلا یا بلوخ کې می ولا شلا نو هغه نو ورسته ما وسله یې سم نه وي دلالتن کې ځنوي ته پیږي یا سم ملګری باندې وال دې چې په دې باندې کپچیږي نو خاله کیږي نو قرآن ته جایز دی داروا لکه په صدیق رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام
چې دې مدینه منورې ته هجرت کوله نو هغه ځای دراعي کې بيزي وشتي راتله او دې په پیډ نه نشلا هغه د کدل ته دې چې کله دلته کې دلالتن دا موجود یا د دې مالک چې پیغمبر اسلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ته جندل یا د راعي ته اجازه کړو او دې کوم مسافر خلیو دا ته تیریږي دا غي ضرورت ورغړي دي تاسو ردي په دې په باندې ښکام لکه یو سړي باغ له خادم او تنیولې نه ولکه ورته د باغ ته مناسب کدا ته طالب ملا درلا او استاد جلال نور قرآن کې ورکوي چې وزات کې د شتري د بار التم پیغمبر علی السلام ابو صدیق رضی الله عنه ته راځي ته د مالک سره اجازه هغه درو او یاد دی ویل چې دا خو مسلمان د حربي مال پیغمبر صاحب ابو صدیق رضی الله عنه دا ویل نو دا د حربي مال نو حربي مال د بار الله امان هغه د بار امان مستر دی وجه نه چې د مشکله هم جایز دی خو یا دلالت کې ځن موجود او یا د دې مالک ته جندل او یا راعي ته اجازه ده نو دا کړی نو ځکه دې استعمال نو دې دا معلومه شو چې دا غته کته د پردي هر شی وی داغه محتاج وی کني وی ضرورت وی کني وی او دلالتن او صراحتن اجازت نشتا عرفن اجازت نشتا داغه شی استعمالي دا جایز باغ باندې تیریږي نو اوس په پاکو غنه وری ماته خوراک د پنه خلکو سنوي موټر نه ټریکټر نه غني کا شاګدا نو سی نه وي او اوس شاته خړې ناسي هغه سره د یو کوټه کوتري څوک غني راکا جوړي اوس کدا غني ته اخر دا ناروا دا حرام ولی مالک نه ته منته چې می خور او ته لګيږي دا خپل جایز دی یا باغ باندې تیریږي او الته چارمان دي یا نوري میوي دي سیوان دي نو هغه نه مڼې دي لږ پرتی دی او ډېری نو ته پیږي چې مالک دې تسنوي او ته ضرور مستریک نه چې اخر فریدا ستاسو لپاره جایز دی او دا روان کړه بخیل عرفن اجازه نه وي نو بیا اصل جایز نه دی یا مثال ته تیریږي د میوه موسم دی یو میوه د خدي وطن کې دومره ډیره ده چې تلندې پرتا خو څه کې چې ونی نسل نو خلق نه وي لندې میوه پرتا کې پرې تا دا اصل دا جایز دی او بغیر چې دلالتن عرفن یا صراحتن اذن نوي د پردي مال یا د پردي حق اخري نو دا جایز نه دی قال حدثنا ابن قال حدثنا قال ذكر الله وإلا قال حدثني أبو بكر وقال قال حدثنا عمار قال حدثني قال حدثنا إسماعيل بن إسرائيل بن أيوب قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا جابر إسماعيل بن وليد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن أيوب وفي صحيح سورة أنبياء بن الله عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ayat lagi hari ini yang itu adalah kita lihat kalau ini hari ini kalau baru kita kali kalau dia gimana ya gimana tentang itu dari para dari mana dari dia apa dari dia ini ada itu yang hari ini pasnya budaya apa pertanyaan ada kita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini ya dari itu saudara tahu ada ada ya Rasulullah ada قال يوم ولد وجاء فلان فلان على الصوت عليهم وقال من كان يقول يا رب فليقل فليقل دا سویل کی ضیافت شریعت دې اهتمام کړو ضیافت دا د امورات د اسلام نه شریعت او دین دې تاکید کړی ضیافت او جمهور علماو چې ضیافت دا سنت دا واجب نه لیس رحم الله امام احمد رحم الله چې یو شی ورته باندې واجب تراکل د حدیث هغه لپاره دا دلیل او په اهل بادیو باندې دا په اهل قراو باندې دا او بخاری والا باندې نه البته من مسیا کې دا تاسو دیو باندې دا لازم نو یو شپه ورځ دی حدیث کې راغلی معنا دا چې یو شپه یو ورځ تبه من متا د خپل وس مطابق انتظام وکي او خپل ستا خوراک ستا دی نو هغه کې به تغییر دا راو دویم ورځ نو فیطعم ما تيسر سچ آسان وي او طالبان لوري د حسینا مکه په باندې پرې ولا يزيد على عادته عادت نه زیاتواله دا باندې او دا درې ورځې په دې مسیا وکړو درې ورځې نه افاتا او هو صدقه خیرات سمانا که خو خدي ورکا که خو خدي ني ورته بهارو دې دې باندې ګاډي دې راځي هاو په بهارو دې ګاډي کې نه سیده کته ځه دیتا او دا نه چې مردان کوي نو پاتې دې په دې کوم دې ټول رانه خلاص دلام معنا دا اجازه شته ورته دلام
او کبه څو ورکې نو دا صدقه د ثواب کیږي دا خیرات درکې نو دا ثواب ته ملوي ورسته حدیث کې راځي دا روانه ده ملمتا چې دا ملما ولګي دی ورونو اخواته دا مالک دا تنکی دل ترازی حتی یقسمه دا کور والا به نور گناهګاری نه کور والا به نور گناهګاری نه کور والا څنګه گناهګاری کور والا د څه گناهګاری نو دا تفروت ده نو کور والا غیبت شروع نو چې راوړي څوک دي هغه ملما دی کنه ولې دیو په وایي نو غیبت شروع نو هغه غیبت او یاد لرئ چې دا چې تعریف بیا هغه ته ضرورت ورسیږي یا دا چې ګمان په هغه باندې کې چې هغه جائز نه دی دا مالک به باندې ګمان کوي چې راځي سړی څه قتل کړی دی چې ته غلا کړی دا چې ته زنا کړی دا څه چل کړی راغلی د پورته کولیږي نه ځان پر کړی دی څه چل دی په دې باندې دا هغه صورت کې چې درې ورځې نه اپاتا د مالک د فاقیس ورته دی ویلې شي دا سړی پروت دی کله مالک د خوانه اجازه وی چې دلته ته وسیګه د موظف د خوانه طلب ته زیارت کې دا پروا نه لري یو سړی د تاسو پته ده دا تکلیف دی مشکل دی بیمار دی یا مریض دی یا زخمی دی یا بیمار دی ډاکټر راغله دوی ورکړي ته یو میان دوه میان درې میاشتې چې لږ کال وسیګه د کور د خوانه اجازه وی کور والا ته ثواب ملوي هیڅ مسله ده نشته دا هغه صورت دی چې هغه هیڅ ضرورت نه وي نو بغیر د دې نه چې نو دلته دا کوي او پیغمبر له حدیثو کې تصریح ده په دې باندې چې دلته د دې با قدر د اندازه باندې خپل وخت مطابق د هغه قدر کوي د وخت نه زیات قدر هم نه کوي مېلمان اغله او راځي چې نو پیسې خرڅ او راواخله دا وکړه د خپل وخت مطابق چې مېلمان باندې خرڅ کوي نو تنګيږي بمنا خو شرط په ګدار چې مېلو دی وخت لري نشي ګوا د سبق په ټیم کې لري نشي چې ته سبق تناس کړی یا د مطالعه په ټیم کې لري نو شک نشه دا ملما دی خدا د دې ملما دی چې دا قهر نازل ځکه د مطالعه نه باسي سبق نه دی باسي نو او طالبان د دې وډلوي چې ملما راغله کې نه سم کې نه تبووري ثواب بدی ځکه دا حدیث دې څه خبره کوي مانځه او د اته روزنی ته عمومي ثواب څه په دې واغم امي پرې پیږي نو هغه چې ملما شي نو طالبان دې بلادن څه چې ملما راغله دې ولا نو ریاو د ثواب په ورته کې سره دې سم سبق مزان باندې ځان به کار باندې دا څه باندې آیا وبه قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو بكر بن جابر قال سيدنا ابي سعيد وقال يا رجل بن سودان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا مجاهد يا مولى ولا يحل للسيرة المسلمين لمن لا حتى لو بمقابل حتى لو ورکو اسم کو ناس واقع نه کیږي کدی باندې غلط کومه ولا يجوز قال كلمة ولا نكره ولا فيديو قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا قال حدثنا سيد بن جابر قال حدثني سعيد بن مقبول قال وكان ابا هريره رضي الله عنه قال يقول سمعت النايا وقد عن فعلي وعن قبله تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بالحديث ولا يحل عنكم لمن لا يستطيع حتى يتم بالسلاح الله في حديث وجهه وفي قال حدثنا وقيل سيد قال حدثنا قال حدثنا محمد بن قال قال الإمام يزيد في حديث عن أبي سيدنا رضي الله عنه قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فننزل بقوم فلا يكونون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم چمنو ملته کوم مناسب دي نو هغه به تاسو خامہ کوي دا قبول کړئ او پیدا فعل کدا فخذوا من حق ذیف الذي ينبغي لهم کوم دي پر مناسب دي هغه څنګه امام احمد رحمه الله دا په ظاهر باندې عمل کړي چې نو من مقدار کړي سره د دې ورته شوال موږ من مقدار حسرات نن سبا مثال 2-300 روپۍ کې نو چې دا ما حق دی نو دار تراګ موږ 2-3 کسان نو هغه ادنا من مقدار سبزی خبر اوري ګډي خبر راځه کیلو سل روپۍ داش او 50 روپۍ 60 روپۍ د ټماټر او د پیاز همدارنګه د مستو ډوړې نفر په سزا ټولې تاسو د پیسې موږ راځي دا کې نو لیکن جمهور علما وینا دا په ابتدا په دغه تعویل کې دا محمول د مسترین باندې کوم سړی محتاج وي مستروي دولت کې ملکيږي نو هغه بد دینه چې جن هغه ستل شي ځکه د دې خلکو ضیافت په دې باندې دا واجب دی که ضیافت ور کډیر خدای که ضیافت ور نه کړو خپل اندازې عمره شی ته نه مسیر شي دا مونږ او یا معنا دا
دا څه واخلي د دینه د دې اعراضونه په جواب باندې د دې د دینوالي او د ډېر به خوند خلګاسي دې غیرت خلګاسي دې خوند داسي چې مونږ راو استاد جمعات محله کې مونږ شپه وکړه تاسو کې داسې یو سړی نو لیس فیکم نر یو نر د کینو ډوډۍ راوړي تاسو مذکر د کینو چې ډوډۍ راوړي یو نر د کینو په دې محله کې لګي معنا دار په جواب باندې عزت واله او چې بیکاره کوي دای خبري ورته وکړه دین الله او دریم یا معنا دار دا په ابتدا د اول د اسلام چې هغه وخت مواسات همدردی دا واجبو همدردی دا واجبو هغه نو ورسته به شریعت کې اتسار او اسلام خور هر طرف ته د مسلمانانو کار کېدل او څلورم تعویل لري دا محمول د هغه اهل ذمه متعلق چې هغه باندې با نبی اسلام شرط کې چې څوک صحابه کرام مجاهدین تیریږي هغه باندې بتاته دې د ملمتیا دا ورکو او دا ابتدا د اسلام کې دغه يهود او نصارا صحابه کرام سره حسد کوله هغه کینه وکوله چې دې تیریدل روبي خو به نور کله بازار دکان هغه هم بند هغه پر پسیبان کې چې موږ نه قرآن پاک یا څونه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دربانې بند کی حضور کینه اخلاق تعالی په دې باندې حق دې دا په ابتدا د اسلام باندې حق باب استحباب المعتاد من نزول الماء وفي قال حدثنا شيبان بن مسعود قال حدثنا ابو سفيان بن رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في سليمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال راحل فيه وقال قال فجعل فجعل يمسك بكره يمينا وشمالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فالبطلان فجعل فيه على من كان له من كان له فالبطلان فجعل فيه على من لا كان له فقال فتكلم من الناس على هذا حتى رأينا أنه لا حق من دا ویل چې موږ په زیاتې کې د سره حق ځانو دا سړی مخاطب اړه ولا ځکه سړی چې وږي نو یا سړی مزل نشي کولای لاره کې روان دي شاته ګاډو ته ګوري څه په دپاره ګوري چې ما ګاډي کې وخېږم یو سړی روان دی بازار کې یا مثال یو خلدي مدرسې ته کس راغی او بهر چمن کې طالبان دي روټي خوري نو کله یو ته وګوري کله بل ته یې څه مطلب دی مطلب دا چې څنګه راته وږي نو دې سړی صحابي اخوا د فقره نو دې کې نبی رسول الله هیڅ ذکر کې په صدقې باندې مواسات باندې همدردی باندې په دې باندې چې د ملګرو سره په احسان کې د ملګرو اعتناب کې او دې حدیث کې دې اشاره ده چې کوم مشروي نو هغه بعد د کشرانو د مصالح لحاظ ساتي امیر بعد د قوم د دې لحاظ ساتي چې کوم کسان محتاج نو هغه سره په مواسات همدردی وکړي چې کوم شی د هغه د ضرورت لپاره کافي نو هغه به تیاری برابرۍ نه دا څنګه چې امیر خپل غیر کې ته چې جن غوړ یو مړوي او د رعایت ته کې هغه نبینا نه هغه به د خپل کشرانو د دې لحاظ وکړ او دا څه باندې کې چې مجاهدینو هغه امیر دي هغه ځان یو طرف ته یو کور کې نه نوري الته غوړي دی وي او هغه کې تاسو بهر کې بهر راوځي او بیا په باندې سفر شروع کوي دا څه باندې دا غي لحاظ وکړ نو معنا په بلګم پورا کوي نو باغی باندې مون پورا کوي مشران به د کشرانو دي باب استحباب الخلق من الجوار إذا قلت والمرتب في يوم قال حدثني أحمد يوسف عن نفسه قال حدثنا النبي عن محمد بن أبي ربيعة قال حدثنا يشرب واجب قال حدثنا رياض بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت قال حتى عمدنا مشقت تکلیف مستور منفصل کتباتي ظهر بعض ایبل وکان صاحب حلال کنه په سفر کې څوک صاحب حلال نه معنا موږ استقرار حالت تورث کدی چې بل روایت کرا دي چې صاحب نه حلال وي سفر کې دا حد استقرار د استقرار حالت کې جایز وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقال وتقال من فقد دې حدیث سرمنی دي کارخان ته ویل کېږي دا موږ قال رسول الله يقول كم وحدث نو دا ویدام ورته نو جمع الزرقات د قوم علی نه په دې کارخان باندې په دې باندې چې جنو دا جمع نو دا جمع دای فتاولتو نو زب چې جن خو ورته زما نو دې لپاره له احذرو دې لپاره د تخمین ولګم کم و چې دا څومره فحذرت تخمین دې ولګو ربده العنت دا چې لکه پشان دي ډېر لګولو دې بيزي دومره یو شی په باندې جمع شو لکه اغازې د غروب څومره تدلو دې بيزي لکه بيزه چې څومره اندازه کومې نو کله دومره یو شی په دې تارخان باندې نه ودا جمع شو قال فانا هذا شيء هذا يكون حتى بیا موږ ماړو موږ ډکل زورو باندې او خپل پوری چې موږ سره کم د ذات او دراهلي او هغه د ځان سره ډکل علم وضوء فقال قال تعالى يا نبينا وانتيان فقال فقال في تفسير نو موږ او د سولو او موږ اړول دي نه لپسته اړول معنا لګي استعمال ولینه دا ډول د پیغمبر علیه السلام معجزې
تفسیر د طعام تفسیر د ما اته خوراک څنګه لګي راټول پیغمبر اسلام راوړ سوال نو سو تاسو او دینونه کې نه ډکړ خپل هم وکړ او اضافه او بیا وګ دومره چې دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لکه وګوري هغه په دعوت کې په لوټه کې چې نو هغه راوړي نو هغه چې لکه وګوري نبی رسول الله پیاله کې واچول نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاس مبارک پکې دنه یا لاړ پکې واچول بیا موږ څه اړول اصح اړول باندې په ځانونو باندې معنا او بیا دا چې د سوار لته وکړانو دا وګورئ وایا ارما شریعت پاک مجال اپنائے سوالہ فقالوا ان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وجو یا تو یا رسول ابو جواد رحمان ایمان یا البخاری نے خبر دعوت اسلامی بغیر تمسیانہ کے بارے میں ایمان حدثنا ان تفسیر و اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ومجري مشكلات الله تعالى مشكلات الحل ثم مشكلات الشرعيه الله مشكلات الحل يوم الغير مولانا مير احمد سباري والد وفات شي نو هغه په الله تبارک وتعالى مغفرت نصیب تفسیرات بنو معاف زمونږ اسلام مشران والدین د چا په ټول ته مغفرت نصیب الله تبارک وتعالى ټول حکم باندې انوار نازل الله موږ د مصیبت او مشکلات او شانونه مصاب الله موږ د علاج مرضونو وسات یا الله تبارک وتعالى د سمو سببونو باندې په خیر عافیت سره ستاسو تاسو موږ پروګرامونو باندې روان دي الله په خیر عافیت سره ستاسو الله موږ ټول مخلوق د شر نه وسات تاسو موږ امتحان روان دي الله طالبان کامیاب یا الله د دنیا او د آخرت ټول امتحانونه موږ کامیاب د برکت امتحانونه موږ کامیاب یا الله تعالی خپل نظارت نصیب اسلام دې څومره دی الله دې کامیاب اتفاق او اتحاد نصیب چې هر وطن کې هر بل کې د کافرانو مشرکانو خلاف جهاد کې الله سبحانه نصیب یا الله ذریات دې په نور څومره اسیران مسلمانانو الله تعالی د اسباب برابر ټول داوی د خلاصولو کوشش کوي دنیا او آخرت ته الله تبارک وتعالى څومره عزت کیږي چې عزت درته دي خپلوان او رشتہداران سره الله ملاقات الله څومره کورونو هسپتالونو کې بیماران ټول الله صحت نصیب دي حاضر مجلس کې څو بیماران الله صحت دې نه علاج ورکړي څو قرضداران الله قرضونه خلاص الله ضرورت دې ورته الله څومره سلامي مانی کارانو پر دې اجازه څومره آزاد الله کارانو ته سره نه وسه الله تبارک وتعالى دې حاجان کافران یهود نصارا مشرکان کافران دې ملګری الله ذلیل او رسوای الله نه استنابودي مسلمانان ته نجات نصیب مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راوړي اسمر اسلامي ملکونو دي الله مهمان کو راوړي د قران او سنت نظام راوړي د دې نظام لپاره سوفای کوشش کوي الله تعالی کامیابی ورکړي الله تعالی څومره ملګری دي خدمات چې په هر قوم کې الله تعالی نصیب د مدرسو د جماعتونو مرکزونو خانقاه الله د دې حفاظت د دین حفاظت خاص کر الله د دې مدرسې حفاظت د علم چینی کې نه روان څومره دوستان دي ملګری مسلمانان دي مدرسو جماعتونو طالبان او علما سره د الله تعالی امداد او څوک د علما او طالبان ته په نظر د دین نظر باندې وي الله تعالی سره مينو الله زموږ خاتمه په ایمان اسلامي وصلی الله علیه